چې یو سړی و هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم، خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخې ته ورغلی دی، ورته حضرت زه خو یو کم 100 قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بنده کړی دا، ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخنه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا. شیخ نیم دا سټوالو مړی کو پلار روان دی نو بیا وسړه کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دیو. دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما 100 قتل کړي یو مې وسکو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وی چې اوس مې اراده د توبه وکړه ویله هغه مخامخ د نیکانو کله دی دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دې روان شو لار کې ولا مرګ راغی او ساعت قبض شو. ساچته وطن د سینه د نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبه کړې و اوس مخ کې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساتي وته د رحمت او د غضب ملائکی ولراله. د غضب ملائکو وی چې روح وروسي جین تا 100 قتل کړي، د رحمت ملائکو وی د اراده د توبه کړې و مونږه روح علیین ته وړو. د دواړه قسمه ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای. دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای لار ناپ کوي. که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکې دی یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکې دی یوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو ورته چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي. حدیث کې راځي یو سړی چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي. زامنو ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان په اخلاص کم د دې وجنه چې خدای ته پیش نشم. چې مرشو زامن یو سوزولو او ایره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا. کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابعه جوړولې نشي.
جوړې کا او ځان ته پیش ک چې دا وصیت تی ولې کړو د سوځولو ول خدای ته ملیدنه چې درته پیش ک موزان خلاص کم الله ورته لزه چې ته مانه دومره یری دې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سړې